अल्हम्दुलिल्लाह الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمائی زمندو اللہ رب العالمین من اوتاستا خپل دین مزیدار خیستا اسلام را نصیب کردی او دا اسلام صحیح عقیدات اہل السنہ والجماعہ اللہ پاک آغاہم را نصیب کردی او اللہ رب العالمین من اوتاستا اسلام یو بہترین وطن او مرکز را نصیب کردی او اللہ رب العالمین من اوتاستا معاشرات کلی او قوم ټول د اسلام او د مسلمانانو را کړی او الله رب العالمین من او تاسو ټول ته یو بهترین کتاب د زندګۍ تیرولو قران کریم را کړی او الله رب العالمین په دغه کتاب قران مجید کې من او تاسو ته د زندګۍ تیرولو قوانین اصول او طریقې او د هدایت او د کامیابی حاصلولو طریقه خي الله رب العالمین په دغه کتاب قران مجید کې یو ډیر بهترین مختصر کلام سره زمنګ د زندګۍ مقصد او زمنګا د جن تیرولو طریقه منتخب الله رب العالمین قران کریم کې موږ مسلمانانو ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے مومنان تاسو داخل شئ په اسلام کی پورا او د شیطان یعنی چې تاسو ښکار دشمن دی داغه تابعداري تاسو مکوئ اوس په اسلام کی داخلي دل نو موږ مسلمانان یو یا ایها الذین آمنوا خطاب مومنان ته اوس په اسلام کی د داخلي دو بیا څه مطلب او معنا دا یو سړی مسلمان جو وخت بیا وي ته مسلمان شه د دې تفسیر مفسرین حضرات فرمایي اسلام یو ډیر وسیع مفهوم لري
چې د اسلام بنیادونه علما په پنځو تعبیرات سره بیانوي. اسلام مجموعه ده د عقایدنا، اسلام مجموعه ده د عباداتنا، اسلام عبارت دی د معاملاتنا، اسلام عبارت دی د معاشرتنا، او اسلام عبارت دی د اخلاقیاتنا. د اسلام پنځه لوی شاخونه دي. یو شاخ د دې عقاید دي، دویم شاخ د دې عبادات دي، دریم شاخ د دې معاملات دي، څلورم شاخ د دې معاشرت دي، او پنځم شاخ د دې اسلام اخلاقیات دي. د دې وجنا قران کریم کې الله رب العالمین خطاب کوي مؤمنانو ته چې تاسو مسلمانان یې، عقیده مو د اسلام ده، عقیدی په لحاظ سره تاسو مسلمانان شمار کیږئ، لیکن تاسو ته حکم کوم چې په دې اسلام کې پوره داخل شئ. د اسلام او د دین دا څلور شعبې په ځان کې راولئ. اسنه تاسو په ذهن کې راشي چې موږ کلمه ویلې ده، الله رب العالمین یو ذات منو، هیڅ قسم شریک ورسره نه لرو، پیغمبران منو، نبی علیہ السلام اخیرنی پیغمبر منو، قیامت منو، آسمانی کتابونه منو، فرشتي منو، جنت دوزخ منو، نو بس من کامل مسلمانان یو. اسنه تاسو په ذهن کې داسې راشي نه اسلام دا څلور شعبې هم ځان کې راولي، په دې باندې هم عمل کوي. اولنې شعبه د اسلام عقیده ده، عقیدی په لحاظ سره به مسلمان شمار شي، لیکن دویمه شعبې ته خیال وکړي چې ستا عبادات شته که نشته، ته مونځ کې که نه کې، ته روژه نیسي که نه نیسي، ته زکات ورکې که نه ورکې، پتا حج فرض دی، حج دی کړی دی که نه دی کړی، د الله رب العالمین د طرف نه پتا باندې کوم کارونه منع دي هغه ته کې که هغه پرېږدي، اوس دا عبادات دي. نو په دې دویمه حصه د مسلمانانو څه عمل شته، څه په دې باندې هم خیال ساتي. دې دوو شعبو کې د مسلمانانو محنت شته، ایمان هم لري، عقیده هم صحیح لري، او د دې سره عبادات هم کوي، لیکن دې د مسلمانۍ دعوه نشي کولی، دې ځان ته کامل مسلمان نشي ویلی، دې داسې نشي ویلی چې ما اسلام باندې پوره عمل وکړو، او زه کامل مسلمان یم ځکه چې ما مونځ وکړو، زه کامل مسلمان یم ځکه چې ما د رمضان روزې ونیولې، زه کامل مسلمان یم ځکه چې زه زکات او حج وغیره عبادات کوم. نه، دا مسلمان د مسلمانۍ پوره دعوه نشي کولی. اسلام څه د دې دوو څیزونو نوم نه دی. اسلام ته درې شعبې پرېښې دي. درېیمه شعبه ستا د اسلام د معاملاتو ده، ستا معاملات د اسلام مطابق دی که نه دي. او زمونږ د مسلمانانو اسلام اولنۍ دوه شعبې شته، درېیمه شعبه کې موږ مسلمانان ډېر انتهایی په کمزورۍ کې روان یو. معاملات زمونږ په دکان کې څنګه دي، معاملات زمونږ په معاشره کې څنګه دي، معاملات زمونږ په کور ګوند کې د بل مسلمان سره څنګه دي، معاملات زمونږ په بازار کې څنګه دي، موږ د بل مسلمان سره کومې طریقې سره معامله کوو، اخیستل چې په کومې طریقې سره کوو، خرڅول په کومې طریقې سره کوو، څنګه چې د مانځه څه څیزونه فرض دي، څه واجب دي، څه مستحب دي، څه سنت دي، څه حرام دي، څه مکروه دي، دغه شان په دې معاملاتو کې څه څیزونه فرض دي، څه پکې واجب دي، څه پکې سنت دي، څه پکې ناروا دي او څه پکې روا دي. موږ مسلمان د دې نه مکمل غافل دي. موږ مسلمان دکانداری کوو، لیکن د دکانداری شرعي حیثیت نه پیژنو. نن موږ مسلمان تجارت کوو، لیکن د تجارت مسائل نه زده کوو. نن موږ مسلمان په دکان کې سودا راوړو، په بل مسلمان خرڅو، لیکن د دې حالت نه ګورو چې دا موږ په جایز طریقې سره خرڅ کوو که په جایز طریقې سره خرڅ نه کوو. دا درېیمه شعبه د معاملاتو ده. څلورمه شعبه د اسلام د معاشرت ده، چې ته په زندگی په معاشره کې څنګه تیرې، په کور کې به څنګه زندگی تیرې. اسنه ستا خیال راشي چې زه په جماعت کې جمع سره منځونه کوم او کلمه مې د اسلام ویلې ده، زه کامل مسلمان یم. نه دا خیال مه کوه، ته وګوره چې د دین پنځه شعبې تا کې شته او که نشته. د مسلمانۍ دا نوم خو ورکوټې نه دی که نن که کافر مسلمان تسبق ګوري، دا د مسلمان د دې کمزورۍ په بنا دې دعوه د کامل مسلمانۍ کوي.
عمل د کامل مسلمانې نه اوس وګوره په معاشرت کې تاسو سره نږدې رور دی په کور کې اوسېږي ته د هغه سره څنګه ژوند تېروې دا ژوند ستا د اسلام دی دا د نبي علیه السلام د شریعت مطابق دی دا د الله د وینا مطابق دی چې په کور کې ستا د رور سره ژوند د اسلام نه دی ته څنګه وې کامل مسلمان په کور کې ستا د پلار سره ژوند د مسلمانې نه دی ته څنګه د مسلمانې دعوت اسلام خو خالی د دې دوه سيزونو نوم نه دي چې ته یو عبادت ته بل قاعده بس مسلمان ولې په کور کې تا د خپل حیثیت اسلام نه کوي په کور کې د مور حیثیت تا ته اسلام نه کوي په کور کې تا ته د خور حیثیت اسلام نه کوي په کور کې تا ته د خځې حیثیت اسلام نه کوي په کور کې تا ته د بل مسلمان چې تا سره په کور کې بچی دي دغه حیثیت اسلام نه کوي تا سره دیوال په دیوال ګوانډري تا ته د اسلام نه کوي اسلام خو څور کوټی شي نه دی اسلام دا خو د قیامت د ورځې پورې د تمام نظام او د قانون نوم اسلام قیامت د ورځې پورې چې څه کېږي د دې ټولو قانون د دې ټولو طریقه د دې ټولو د پاره عملي ژوند تېرولو طریقه ته د اسلام پورې داسې نشي ویلي چې د نن 1400 کال اسلام مخکې اوس نشته نه اسلام به د قیامت د ورځې پورې کته وای چې نبی علیہ السلام په دور کې اوسېږي او نن سبا ستر دی به حکم شي اسلام خو یو جامع مکمل نظام حیات دی قیامت دوره دې پورې څومره انسانان پیدا کیږي داغه د جون طریقه به اسلام کې موجود وي قران کریم کې الله فرمایي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نبی علیہ السلام تعالی پاک څه فرمایي پتا باندې ما خپل نعمت او دین پورا کړ او زه په دې خوشاله او بیا قران کریم کې بل الله پاک څه فرمایي ان الدين عند الله الاسلام بل جه فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه دین اسلام الله خو کړی قیامت د ورځې پوری قبلې دن کې دین صرف اسلام دی دا اسلام به من پیژنو چې دا اسلام د سنو اسلام د مونږ نوم دی نه د مونږ نوم نه دی اسلام د زکات نوم دی نه د زکات نوم دی اسلام د روزي نوم دی نه د روزي نوم دی اسلام د صدقې نوم دی نه د صدقې نوم نه دی اسلام پیدا شوی تر د وفات پورې ته جون څنګه تیرې د دې جون نوم اسلام دی ته چې پیدا شوی تا د پیدایش نه تر د وفات پورې پتا چې کوم حال راځي دا حالت به څنګه تیرې که حال دې ضرور سره راغی د پلار سره راغی دکاندار د ګاټ سره راغی مزدور د خپل نیک سره راغی پکور کې خاوند د خځې سره دی راغی پلاری د زوی سره دی راغی او زوی د پلار سره دی راغی دام ته اسلام کوي کنه ولی مسلمانۍ سره دومره کمزوري ده نن موږ مسلمان امن غواړو نن موږ مسلمان د زړه اطمینان او امن پسې په معاشره کې امن پسې سترګې سپینې شوې لیکن امن موږ نه مونږ ولی زمنګ د مسلمانانو معاشره کې اسلام نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه دی سلم المسلمون من لسانه چې محفوظ مسلمانان د دې سړي د جبې د ضرر نه ويده او د دې مسلمان د لاس د ضرر نه چې ته زه مسلمان بل مسلمان ته تکلیف نه رسوم دا بل مسلمان وي زه مسلمان زم تکلیف نه رسوم امن برازي کنه برازي خامخا برازي نن موږ مسلمان امن پسې ډون شو ته د شپې یو په بجې خو د کور روز تعالی څوک د مریض نه درکې ته د کور نه روزي تا ته خطر ده ته په یو سرکاري خوخ روډ باندې د شپې نشرتې به یریږي څوک را تاسو نه ولی دا ملک مسلمانانو دي ټول خلک یو الله مانی او ټول خلک جمعات کې منځونه کوي او دا ټول خلکو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا ولې تاسو امن نشته اسلام باندې عمل نشته اسلام موږ او تاسو خاص کو صرف د جمعات پورې اسلام موږ او تاسو خاص کو صرف د مولا پورې اسلام بچا کې ګورو صرف مولا کې به ګورو اسلام بچا کې ګورو صرف په جمعات کې به ګورو او جمعات ته چې وضو نو چپړ سره زمونږ د اسلام معاملې ختم شي ورته زمونږ د مسلمانانو جمعات چې دا بل مسلمان پر دې چپړ یو سره او دا مسلمان نه دي د اسلام دا نه چې ستا چپړې توړو پر دې موړه
اسلام خود ته صرف دانه و چودري کا الله اکبر منځو کا او باقي خیر اسلام تا ته دام وي اسلام کې څلورمه شعبه اسلام معاشرت او د دې ډېر لوی کردار د اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمای مسلمان هغه چې بل مسلمان ته د جبي او د لاس د ضرر نه محفوظ پاتې شي امام غزالی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی الله رب العالمین ډېر زیات علم ورکړ امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې زناور په درې قسمه دي د زناورو درې قسمونه دي اول قسم هغه زناور دي چې هغه کې سراسر پیدا ده انسان د پاره هیڅ قسم نقصان پکې نشته لکه پکور کې استغوا ده نو که ژوند دی هم ساده پیدا ده او کومړه کېدا لاله دکړه هم ساده پیدا یعنی د دې ژوند او مرګ ډول ساده پیدا در زناور یو قسم سراسر پیدا او دیم قسم د زناور سراسر نقصان دی لکه مثال مار دی یا لړم دی نو دې تاسو سره سخیګړ نه کوي دې پتا چک لګي تا د ضرر تر رسي یا مثال په ځنګل کې بل زناور دي درندگان دي نو تاسو پیدا نه درکې دې کې سراسر نقصان دی او دریم قسم د زناور هغه دي چې هغه کې نه پیدا شتا او نه پکې ضرر شتا لکه مثال زمونږ استاد دې ګوند کې پښو ګرځي نو په دې پښو کې پیدا نشتا خو نقصان نشتا تاسو وایي یا مثال دا میږي دي یا حشرات الارض دي نو تاسو خو سوي نه خپل جون تیری خپل کار سرکار ساتي دریم قسم د زناور دا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې انسان اشرف المخلوقات دی د دې درې والو زناور نه د انسان مرتبه اوچته داغي وجه دا ده چې د دین د پنځو شعبو سره تعلق یو عقیده زناور عقیده نه لري زناور خو زناور دا مکلف نه هغه په آخرت کې او په جنت کې او په جهنم هم مکلف نه اول قسم د عقیده دا د مسلمان سره انسان سره تعلق ساتي زناور په دې سره څه او نور د اسلام چې کومي څلور شعبې دي لکه مثال عبادات دي معاملات دي معاشرت دي اخلاقیات دي دا د انسان لکه انسان کې داوی دي اشرف المخلوقات او الله فرمایي چې ما ته په دې ټول زناورو باندې وجود پیدا کړ زناور ته نه دررسي ستا مرتبه انسانیت ته او د دې زناورو مرتبه چې دا ستانه کړه انسان مرتبه چته د دې وجنا قران کریم کې الله رب العالمین د انسان مبارک فرمایي چې ما ډېر په خيسته شکل او صورت باندې پیدا په خيسته زناور نه یاد په دنیا کې څومره قسمونه زناور دي هغه نه یاد چې دا مې خيسته پیدا صرف انسان یادي چې دا مې ډېر مزیدار پیدا انسان مرتبه اشرف المخلوقات دي د دې وجنا انسان په ځمکه حاکم دي انسان په ځمکه محکوم نه دي انسان په دې تمام زناورو باندې د بادشاہ حیثیت لري زناور د لاندې کار کوي امام غزالی سے وایي اول خو کوشش وکړه چې د ځان انسان جوړ کړو انسان په پس جوړيږي د دین په دې پنځو والو شعبو باندې په عمل سره اول عقیده دې کله کا ساته په پیسو بدلېګا ما چې نن د تجاسره او لوټونو غول او هغه پس روان داسې مکو عقیده داسې وساته لکه مثال افغانستان کې چې کوم مجاهدین جهاد کی داغي په شان عقیده وساته چې دنیا و ته کروڑونه مخه تکیری دغه نالم زماد الله په نظام باندې یقین دی هغه قائموم اسم نور نه منو عقیده داسې وساته د دې عقیده د خاطره خلق ځانونه ټوټه کړل لیکن عقیده چرته پرې نه کودا سوا زمنګ د پاکستان ناپوهه مسلمانان چې نن متصوله کې مونږ ته پیسې وخی په سبب بیا دغه سړی بیا دې ته نه ګوري چې زما د عقیده خراب شو اخرت مې برباد شو څنګه شو پروین نن سبا دا حال ډیر جات الله پاک دې رحم وکړي نو د ټول اول انسان د ځانه جوړ کا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي او کوي چې په اسلام باندې عمل نشم کولی او دا پنځه والو شوبې خډيري ګران دي زناور جوړيږي استاخو خدا او چې زناور جوړيږي نو په زناور کې بیا اولنې قسم جوړ شو زناور خدري قسم دي انسان د مرتبه نه کته او چې دې کې زناور جوړيږي نو د اولنې قسم زناور جوړ شه چې چاته دې پیدا وي نقصان دي ورته نه هم زناور دي لکه غوا زناور دي تاسو پیدا درکې نقصان نه درکې نو بیا د غوا په شان یو زناور جوړ شو
zarar چاته مو ورکوه. او که بیا خامخا وی چې د اول قسم زناور هم نه جوړېږم نو بیا دا دریم قسم جوړ شه چاته ضرر هم مه رسوه که چاته پیدا نشي رسولی. لکه مثال یو پیشو ده نو هغه چاته ضرر هم نه رسوي او چاته پیدا هم نه رسوي. خو دا دویم قسم زناور مه جوړېږه. دویم قسم زناور لکه مثال په لارې یو سپی دی او هغه خلکو باندې چک لګوي، خلکو ته تکلیف رسوي، چاته پیدا نه ورکوي. یا مثال مار دی هغه تا ته پیدا نه درکوي، په تا باندې عموما اثر د تکلیف کوي. داسې مه جوړېږه. او که نه بالفرض ته وایې چې جوړېږم نو بیا به ستا د اخرت انجام ډېر خطرناک. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي، مولانا روم رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی حکیم تیر شوی دی او د موقع په مناسبت سره ډېر بهترین مثالونه ذکر کړي. هغه یو کتاب دی معارف مثنوي. مولانا روم رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړی ده چې انسان دی او هغه دروازه ووت او ډیوې راواغسته د غرمې پټین او بازار ته لاړو. خلکو ته وایي انسان ګور یو موتی چې لکه ته سکه دا دون اسمان کې تا تنور نه ښکاري، وزم دا ورم دا رڼا ده. دنیا کې خلک د ګرمۍ نه په دکان کې سوري ته پټ شوي او تا ډیوه راغېستې ده، ته په دې وخت کې ځان ته رڼا د دې نه یو هم تپوس کې چې صاحبه دا ته لیونی روغې څه ګوري؟ وایي زه انسان ګورم. ولې دا ګاز چې ولاړ دی بازار کې دا څه دي؟ دا دکان کې دکاندار ماما دی دا څه دي؟ دا دنیا ته نه وي نه څه وایي نه انسان ګورم. خلق تر هغه شو چې صاحبه ته کوم انسان ګوري؟ وایي زه هغه انسان ګورم چې حقیقت کې انسان وي. دا چې کوم ښکاري ظاهر انسان دی حقیقت کې زناور دی. دې خبره ته غوږ کې ظاهرا خو ښکاري چې لاسونه دي، خپې دي، سترګې دي، غوږونه دي، خبرې کوي، په دنیا ګټه وټه باندې پیږي، لیکن دا انسان حقیقت کې نه دی. حقیقت کې انسان بل دی. حقیقت کې انسان وي څه دی؟ کوم انسان ګوري؟ هغه انسان ګورم چې الله پیژني، هغه کې اسلام وي، ورنه که دا اسلام وي که دا انسانیت وي نبی علیہ السلام هم انسان دی او ابو جهل هم انسان دی، موسی علیہ السلام هم انسان دی او فرعون هم انسان دی. فرق څه نشته. یو انسان د جهنم خشاک جوړیږي او بل انسان د جنت ذمہ دار جوړیږي، د جنت د لوی مرتبه خاوند جوړیږي. فرق څه نشته. حالانکه انسانان دواړه دا چې کوم انسان فرعون دی دا انسان دی او موسی علیہ السلام انسان دی، نبی علیہ السلام هم انسان دی او ابو جهل هم انسان دی. انسان خو دواړه برابر دي، غوږونه سترګې دواړه دي. فرق شته او غټ فرق دا دی انسان هغه انسان دی چې هغه الله په احکاماتو چلی او که داسې نه وي نو بیا په دغه انسان او دې انسان کې چې فرق پیدا نه شو نو بیا د نبی علیہ السلام انسانیت او د ابو جهل په انسانیت کې بیا فرق ختم شو. حالانکه فرق پکې غټ فرق دی. یو امام الانبیاء دی او یو امام الکفار دی. ابو جهل د کافرانو سردار دی او نبی علیہ السلام د پیغمبرانو سردار دی. فرق پکې غټ فرق شته. نو مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي چې دې سړی وخت چې د عادت تر بازار کې کم ګرځي دا ظاهر هوښیار انسانان، خو چې د دې معاملات ګوري هغه د انسانانو نه دي. معاملې به سوي چې تاسو سره مخامخ په خولي خبرې کې مزیدار خو چې کومه سودا در باندې خرڅي هغه کې به تاسو سره دوکه کوي نو ضرر درکوي او ضرر رسول دا د مسلمان کار نه دی. نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویل. مسلمان هغه چې بل مسلمان ته ضرر نه رسي. چې دی بل مسلمان ته ضرر رسي نو دا انسان نشو، دا مسلمان نشو. فکار دره دادا چې انسانیت اشرف المخلوقات دی، د زناور کار دی نه کوي او زناور بل انسان ته ضرر رسي فائدې والا زناور ہوتا، لیکن چې دی ضرر رسي په دې کې دی زناور ملګری شو. نن موږ مسلمان په دین باندې څومره عمل کوو، نن زموږ د مسلمان معاشرت څومره کمزوري، نن موږ مسلمان په معاشره کې څومره خفه یو. هر سړی په خپل ځای خفه دی، هر سړی په کور خفه دی، په محله کې خفه دی، په کلی کې خفه دی، په ضلع کې خفه دی، په وطن کې خفه دی. وطن چې ټول دنیا کې خفه دی. ولی چې چا سره د تعلق ساتلو، چا سره د معاشرت زندگی تیرولو، چا سره د معاملې کولو، چا سره د خبرو اترو طریقې کمزوري شوي. نن موږ مسلمانان په دې باندې پیږو چې جمعه ته جمع لمانځل راشو،
لیکن پدې باندې نه پیګو چې د الله رب العالمین حکم ما ترجمات نه بهر ستو کنيشته نن زوی را پاسي پلار سره جګړې پلار را پاسي زوی سره جګړې اسلام دې پکور کې نه پیژني اسلام د تدانخي چې تو زوی د کور نه وباسي اسلام د تدانخي چې تو پلار سره جګړې نه کوي دا د اسلام نه ولې ته مسلمان نه ولې چې دلته سر لګي الله ته لګي دغه الله ته تکور بارک سنه وای اسلام ما تدام وای چې ګوانډي ته تکلیف نه رسي نن زمنګ مسلمان نه ګوانډي په اور کې ولاړ پروا ممني کله د مسلمانې داوم کو کله مسلمان الحمدلله اوس می جمع سره مونږ کو الله کې جمع سره دې مونږ کو ته ګورې دې ګوانډي سره ساکه مرګ حضرت حسن رضی الله عنه د دې یو يهودي ګوانډي دی پلان دی چت کیو سی او دا يهودي بره چت کیو سی د يهودي د باتروم د اوبو چې کم پیپو هغه سوري شو او د باتروم چې کم ګنده اوبو ګم براتو اب د حسن رضی الله فقور کې راتو دغه غنکو د شپې نا وخت به رګند غشتو بار به غوړو خو ګوانډي ته نه وي چې سیب استاد کور باتروم سوري دي او استاد کور ګن زما کور ته راپرو هغه نه کو اخر د صدفاره د يهودي زنانا حسن رضی الله عنه کور ته راغله چې وی کتل چې کور کې خډه خراب وی دي دا د سړي وی کتل د بیت الخلا د باتروم چې کم ګندي عددي کور ته راځي هغه لاړ زر زر بل خاون ته وی چې سیب تخو د خیال کو باتروم سوري کور کې د نبی عليه الصلاه والسلام چې کم وسید حسن رضی الله دا کور ته ګنځي زر زر لاړ باتروم یې بند کو او دل تراله دنه معافي وغوښتل سیبر اتب دی ویلو جواب بدی را لګلو چې د باتروم سوري دي او منکر ګن راځي حالانکه جایز چې وته ویلو حق جوړېدو هغه وته ما د خپل نیکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدل دي چې ګوانډي ته تکلیف نه ورکړي او کما تا ته ویلو چې دا بنکا ته بتلې بندو تا ته تکلیف ما د دې وجه تا ته تکلیف در نه کو ورسمره پوری برداشت هغه يهودي لاړو حوصله وکړو او د حضرت حسن رضی الله عنه په لاس باندې اسلام راوړ نن موږ مسلمان ګوانډي سره داسې کو ګوانډي سره موږ څنګه سلوک ګوانډي خو لا پردي خپل کور کې خپل سره سره او باغې کې موږ بیا دا ولرو چې موږ کلک مسلمانان د دې وجینا نن په دنیا کې مسلمان بدنام دي په دنیا کې مسلمان سره څوک روزګار نه کوي وجه صدا مسلمان به دوکه بدر کې ولې داستا معاملات نه دي تا ته معاملات شریعت اسلام نه دي خوذل مسلمان به او خیانت وکړي ولی مسلمان ته شریعت معاملات نه دي خوذل چې مسلمان سره یا بچا سره خیانت او دوکه نه ورکړي مسلمان به خپل کار روزګار کې به دروغ وي ولې ته اسلام نه دی خوذلی چې چا سره معاملې کې دروغ نه وي من په دې باندې عمل نه کوو منګ دوکه ورکو دروغ وایو خیانت کو د بل مسلمان تاوان او د خپل ګټي کوشش کو او مې تاسو ته بیان کو چې دا کار د انسان نه دی دا د جناور دی انسان چاته وي انسان اشرف المخلوقات ته نو اشرف المخلوقات دوکه ته نن موږ مسلمانان ډیر کمزوري حقیقت کې ډیر کمزوري جماعت د مونږ خیال ساتو ټیک ته عبادت هم کوه عقیده هم ټیک ساته خو د دین دا نور شوبې معاملې چې چا سره کې د مسلمانې معاملې کوه چا سره جون تیرې معاشرت کې ناغم د مسلمانې تیرو او که اخلاق استعمالي اخلاقیات چې دا د دین پنځمه حصہ ده نو دام د صحیح طریقې سره استعمالوا دا سي اخلاق مې استعمالوا چې استاد اخلاقنا یو مسلمان یا یو غیر دین سړی متنفر شي ته دا سي اخلاق استعمال کا چې یو غیر دین سړی استاد دین تراوړ په زید دي چې ته بیکار اخلاق استعمال کی چې دیندار سړی د لخوا پښ بس مکو نن موږ مسلمانان ډېر په دې سيزونو کمزور خصوصا په اخیرنه درو معاملات معاشرت اخلاقیات دا به موږ او تاسو په ځان کې راولو اخلاق پټي بل مسلمان سره چې معاملات کم ځای کې راځي د اسلام مطابق په معاملات دا څه باندې کې چې د مجبوری دا او راځه سمې برابر تدې تو ګره ته انساني ک زناور اقسام می بیان زناور دي ته وي
درې قسمونه او کمزوري قسم چې بل سړي ته نقصان نشي د خپل ګټې لپاره لکه مار لړم د ځان مار لړم ما جوړوا چې د خپل فائدې لپاره بل مسلمان ته تکلیف ورکړي نن موږ سره مسلمانان او خصوصا چې کله واده راشي د واده په موقع باندې موږ سکو الله سکو خل کې راځي کړه هغه درزار کو چې خپل ماسته کې ټول محله رانه په تکلیف کې ولاړ دا کار د انسان دی که زناور دی اوس هو وکړه چا کار دا زناور کار دی منګه کو کني انسان د مسلمان نه د انسان کار دی چې بل چاته په تکلیف رسي او نن موږ مسلمانان څومره کوي چې چا تواده خادي راشي هغه حال پکيو کو چې بل مسلمان نه منځ نشي کولی که چې د دواره تکي خيري را تشورو د واده خوشحالي د باندې الله را وستا ګوانډي ته تکلیف ورسو دا ګوانډي به تاسو دغو کی داغه د ټول ورځ مزدوري کړی دا او هغه زمکه خوب کوي او تا وته درزار شروع کو سدي خیال یا مثال تا د شپې نکري جوړول تاول د دین نکري معلوماتو کې دا په دین کې شته مونږ څوک یې د مونږ باندې کې تاسو کې او د پسماتي کې پسنه ماتي د دې نکري تاسو کې اسلام کې داشته ها چې دا نکري دي زنانه ته څوک وروړي او دا ظلمي شاه ظلمي کې نه دي خزو مرز کې دا تاسو کا چې دا ظلمي د دې خزو ناس کې مرز کې ناس ته جایز ده که ناجایز دي تاسو نه کې ځکه چې استاد را ته بیا سپینې وای چې دا زنانو په منځ کې د دې ځوان ناس ته ګناه ده یو به خوري یو به موري نو دا نور پردې یې سي تاسو نه کو دا ول معاشرت لري ولې دا موږ اسلام نه کوي نو چې زمونږ سره ګوند یو شیعه اوسېږي یا هندو اوسېږي نو سبب هغه دا کار کوي کنه به خامخا به کوي چې ته مسلمان کې ستاسو مسلمانانو هغه څه پیدا وانه کړل هغه هم دا شي کوي پکاردار چې تا دا سینه کولی او بل مسلمان ته تکلیف نو ور رسولي ته سبب تا چاته ویل چې شیبه مسلمانان دي تکلیف دي بل مسلمان ته تکلیف رسول ګناه ده نو تا به ویل شو چې خپل کې هغه به څنګه دی عمل کوي الله پاک دې موږ تاسو ته په حقيقي معنو کې اسلام په نصیب کړي او ګردا ځان پېږي چې اسلام غټ غټي 15 شعبې دي اسنه موږ وایو چې اسلام د مونږ د عقیدې نوم دي نه 3 شعبې نور دي نو 3 ډېر او 2 کمی 3 موږ پرېږي دي او 2 کو معاملات معاشرت اخلاقیات دا زموږ انتهایی کمزوري خصوصا د مسلمانانو کمزور د کافرانو دا کمزور نه دي کافر سره څه گزاره کوي هم مسلمانان په دې خیال نه ساتو الله پاک دې موږ ټول ته په صحیح معنو کې په دین باندې په کامل طریقې سره عمل او پوهه نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین الله پاک سمو چې اوې سمورې په دې باندې موږ ټول ته عمل لاګي په حقیقي معنو کې د اسلام چې کوم مصداق دي هغه موږ ته نصیب کړي الله پاک دې اسلام چې کوم پوهه او تقاضا او ضرورت دي الله موږ ټول ته نصیب کړي الله پاک څنګه چې موږ د منځونو خیال ساتو د خپل عقاید او خیال ساتو الله پاک دا شان موږ ته د اسلام او د نبی علیہ السلام د سنت مطابق دا نور احکامات چې معاشرت کی اخلاقیات کی معاملات کی باغی کې په او عمل نصیب کی الله پاک هم زموږ د شریعت مطابق کی موږ ټول ته بل مسلمان ته د دوکي ورکولو بل مسلمان سره د خیانت کولو بل مسلمان سره تکلیف ورکول نه حفاظت نصیب کی په تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان دي الله حفاظت کی زموږ د دین او د وطن حفاظت کی زموږ د دین استعمال کړو څومره شری حاجات د خپل دربار عالیه نه پوره کی یو زنانه ډیره سخت حالت کې بیمار ده هسپتال کې ده تاسو موږ ټول نه دعا درخواست کړې دي الله چې څومره مسلمانان بیماران سره دي زنانه ټول ته شفای کامله عاجل ورکړي باج ملګری زموږ نور محلو جماعتونو چندې د پاره تلې دي الله پاکا د دنیا او د آخرت بدله نصیب کړي مسجد باندې کار روان دي دوی چې الله پاک په خوشاله سره اختتام ته ورسي څومره ملګرو پکې تر اوسه پورې چندې ورکړي دي خدمتونه کړې دي دعاګانې ورته غوښتي الله پاک د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي زموږ د جماعت په خوشاله سره اختتام ته ورسي د هر شیطان د شر او وسوسې نه الله پاک زموږ د ټول حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین